نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة النساء پارا نمبر 5 رکو نمبر 19 آیت نمبر 127 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه پدی رکو کم یو حکم سیاسی بیانیگی د کمزور طبقات د حقوق د تحفظ د پار او د دفع د پارا د ظلم لکه د زنانو حقوق د یتیمانانو حقوق او دغه شانتی د بیبیانو حقوق خوندانو ته حکم دی چې تاسو د خپل بیبیانو سره عدل انصاف کوي په هغه کارونو کې چې کوم ستاسو په اختیار کې او کوم چې ستاسو د اختیار نه بهر دي لکه مینه او محبت د زړه نو په هغه کې تاسو معذور د صلح حکم دی او د صلح طریقه بیان شوی او تخویف دی د پاره د هغه کسانو یغوی د الله په وصیت باندې عمل کوي تقوا نه اختیاري او ترغیب دی د اخرت په بارک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ويستفتونك پختنه کوي دوی ستانا اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم فی النساء وباراد زنانو کی کمزوری دی دوی ته حقوق نه ملوي اسلام دا واحد دین دی چې زنانو ته حقوق ورکړي قل ورته اوه اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله یفتیکم الله حکم درکوي تاسو ته فیهن بارد دوی کی وما او حکم کوي تاسو ته د هغه څه یتلا علیکم بیانیږي تاسو ته فل کتاب په کتاب کې په ضمن د نور آیتونو کې بیان شوی دی بیانیږي با فی یتام النساء الاتی د یتیمانو جنکو په بارک هغه جنکې لا تؤتونهن چې نور کوي تاسو اغویتا ما هغه څه کتبا چې مقرر شوی دی لهن د دوی د پارا یغا میراث دی نان نفقه ده خرچه ده او مهر دی وترغبون او تاسو مین کوي غواړئ ان تنکحوهن نکاح وکړئ د دوی سره د دوی طریقه دا وه د دوی په سرپرستی کې به یتیمانې جینکۍ وي نو کله کله به داسې و چې نکاح به ورسره کوله مهر به نه ورکاو او کله به داسې و چې خپله به ورسره نکاح نه کوله خو بل ځای کې به ورته د نکاح د کولو اجازت نه ورکاو نو حکم دی دوی ته چې که خپله ورسره نکاح کوئ نو د هغې کوم حقوق دي هغه به پوره ادا کوئ که خپله ورسره مینه محبت د نکاح نه کوئ نو بیا ورته اجازت ورکړي چې هغه نورو ځایونو کې نکاحګانې وکړي والمستضعفین او د کمزورو من الولدان د ماشومانو په باره کې هم تاسو ته حکم درکوي چې د هغوی حقوق هم ادا کوي وان تقوموا او حکم کوي تاسو ته چې کلک شئ تاسو مضبوط ودرېږئ تاسو لیلیتاما د پاره د یتیمانانو بالقسط په انصاف سره د پاره د حاصلولو د حقوقو د دغه زنانو د دغه یتیمانانو او د دغه ماشومانو دا کمزوری دي د ظالم د ظلم نه اخلاص ورسره ودرېږئ وما تفعلوا او هغه چې تاسو کوئ من خیر د سنیکینا فإن الله نو یقینا الله کان ده به پاغي بني علیما پورا پوها الله به درته اجر او ثواب درکړي خزه او خاون که ژوند تیری په اتفاق سره به تیری د خزه او خاون اتفاق او افتراق یعنی یو ځای کېدل او جدا کېدل دا په اسلامي طریقه باندې وي و ان امرأة او کای یو خزه خافت یریږي من بعلها د خاون خپلنا پوه شو ګمان وکړه نخې ورته ښکاره شوي نشوزن د بدخویینا د سختینا محبت ورسره نه کوي صحبت ورسره نه کوي کینی ورسره نه خبرې اترې ورسره نه کوي او اعراضا یا د مخ اړولو نه د ښځې حقوق نه ادا کوي نفرت تی کوي نو اوس به دا ښځه څه کوي فلا جناح علیهما نو نشته دی څه ګناه په دې دواړو باندې ان یصلحا چې صلحا وکړي بینهما په منځ خپل کې صلحا والصلح خیر او صلحا ډېره غوره ده اگر چې واجب نه ده او غوره ده د جدا کېدو نه بیا صلح کې الف لام دا د استغراق دپاره دی صرف د ښځې خاوند په منځ کې صلح غوره نه ده بلکې هر ځای کې صلح ته غوره ویل شوی او صلح به کیږي څنګه چې څه حقوق ورته ښځه پرېږدي یوه طریقه یا څه اکرام
انتظام د سړی د خپل طرف نه وکي په زیاتوالي د مہر سره، نو په دې طریقه باندې به صلح کیږي. واحضرت الانفس او حاضر کړی شوی د نفسونو ته الشح شمتیا او حرص. د انسان په مزاج او طبیعت کې شمتیا بخل دا پروت دی او شح ویل کیږي بخل سره د حرص ته. وان تحسنوا او کچری کوي تاسو خکارونه، خطاب د خزي خاوند دواړو ته، یا صرف خزي ته یا صرف خاوند ته، یعنی که تاسو د یو بل سره نیکی کوي. وتتقوا او یریږئ د الله نه، د یو بل سره د ظلم کولو نه ځان بچ کوي. فإن الله نو یقینا الله کان دی بما باغ سمانی تعملون چې کوي تاسو خبيرا خبردار. خاوندان با عدل کوي تر څو پورې چې دیو په وس او طاقت کې وي، او چې کوم غیر اختیاري وي نو بیا په هغه کې دا معذور. ولن تستطيعوا او هیڅ کله نشئ لرلی تاسو وس او طاقت ان تعدلوا یو وکړئ انصاف، برابرواله د زړه په مینه او محبت، او په ظاهری امورو کې عدل دا ضروری دی، انصاف ضروری دی، برابرواله ضروری دی. بین النساء په منځ د زنانو کې، په منځ د بیبیانو. ولو حرصتم اگر که تاسو حرص هم کوي، کوشش هم کوي، بیا هم د زړه مینه محبت کې برابرواله نشي کولای. البته ظاهری امورو کې به برابرواله کوي چې غنان نفقه ده، وخت ورکولی، خوش طبعی کول، دغه شانتی لباس وغیرہ نهی ده. فلا تمیلو نو مکه کیږي کل المیل په پورکه کې دو سره یویتا، ټول توجه یویتا مو ورکوه. فتذروها چې پریک دی تاسو هغه بل بیبي کل معلقه پشان د زړند شوی، نه متولقه ده نه د خاون ولده. او حضرت قتاده فرمای چې په جیل کې کړه شوی ده، یا ورله طلاق ور کوي او یا ور سره خجون او زندگی تیروي. تصلحوا او که صلح وکړئ تاسو، وتتقوا او ویریږئ د الله نه او ځان بچ کړئ د ظلم کولو نه په بیبیانو باندې. فإن الله نو یقینا الله کان دی غفور الرحیم ډیر بخونکې ډیر مهربانا. هر خاون لپاره چې واده نه مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت وګوري، د صحابه سیرت نزد کړو کی یا غوی به د خپل بیبیانو سره څنګه جون او زندگی تیروله. دغه بیبیانو د خاوندانو د پر قربانیانې دي، مور پریک دی، پلار پریک دی، خپل خپلوان پریک دی، د عزت خیال ساتي، د بچو خیال ساتي، د کور خیال ساتي، د خوراک تنظیم کوي، نو ډیره قربانی ور کوي. لہذا خاوندان دی ور سره ظلم زیاتې نه کوي بلکې خود جون زندگی دی ور سره تیری. و ان يتفرقا او کچری جدا شي دواړه، خزه خاوند یو بل نه جدا شي، نو خاوند لدا جایز نه دی چې په خزه باندې ظلم وکړي. جون زندگی نه تیریږي، اسلام طریقه خودلې ده، بس طلاق دواړه جدا شو. یغنی الله نو بے پروا بکړي الله کلم من ساعتی، هر یو لرا په وجه د فضل خپل. خزی ته الله بل خاون ور، الله په خزانو کې کمی نشته دی، او دغه خاون ته الله بل خزه ور کې د الله په خزانو کې کمی نشته دی. خو د ظلم د زیاتی کولو نه بهتر داده چې جداواله وشي. وکان الله او دی الله واسعا خاوند فراخی حکیم او دیر حکمت والا. ولله خاص الله لردی ما هغسا فی السماوات چې مسمانونو کې دی، وما هغسا فی الارض چې په ځمکه کې دی او په منځ د دواړو کې. ولقد اور یقینا وصینا پوخ حکم ورکړی دی من الذین هغی کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب جنسی کتاب، من قبلکم مخکی استاسنا و ایاکم او تاسو ته هم ټولو ته د الله د طرفنا مضبوط کلک پوخ حکم داده. ان اتقوا الله چې یریږئ د الله نه. الله درته کوم اوامر بیان کړی دی هغه به منئ، د کوم شیز نه منع کړی د هغې نه منع شي، ځان د ظلم نه وسات. وان تکفروا او کچرې کفر کوئ تاسو، فإن لله نو یقینا خاص الله لردی ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي، وما او هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي. وکان الله او دی الله غنیا بې نیازه حمیدا ستایلی شوی. ولله خاص الله
لردی ما هغه څه فی السماواتی چې په اسمانونو کې دي وما هغه څه فی الارض چې په ځمکه کې دي وکفا بالله او پوره دی یوازې الله وکیلا کارساز. تخویف دی که چرته تاسو د الله په وصیت باندې عمل نه کوئ تقوا نه اختیاروئ ظلم نه پرېږدئ ایشأ که وغواړي الله یذهبکم لرې بکړي تاسو ایها الناس ای خلقو. دې کې ټول مراد دي مشرکین کفار منافقین ګناهګار او د هر یو کس بوتلل هغه به په اعتبار د عمل سره وي. ویأتی او راب ولی پیدا بکړي بآخرین نور خلق ګوره هغوی به د الله په وصیتو هم عمل کوي تقوا به هم اختیاروي ظلمونه به هم نه کوي. وکان الله او همیشه دی الله علی ذلک په دې باندې قدیره ښه قدرت لرونکی. ترغیب دی د اخرت اجرونه او ثوابونو حاصلولو. من کان یرید څوک چې غواړي ثواب الدنیا بدله د دنیا صرف د الله نه دنیا غواړي فعند الله نو د الله سره دی ثواب الدنیا والآخرة بدله د دنیا او د آخرت هم نو د الله نه دنیا او آخرت دواړه غواړي. وکان الله او دی الله سمیعا ښه اوریدونکی د هر چا اوري بصیرا او خلیدونکی.